الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا بشير. الصلاة والسلام عليك يا نذير. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ډیرو معززو سامعینو حاضرینو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو ټولو ته په ادب احترام باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، اسلامی لسم میاشت شوال المکرم چې داغه ته مونږ او تاسو په پښتو کې د واړه اختر میاشت وایو، نن د هغه ولسم ورځ ده 17 شوال المکرم. الہ العالمین د زمونږ استاد ولا پټول کال پټول میاشتو ورځو کې د الہ العالمین د اطاعت او د عبادت توفیق راکا. مونږ استادو ټول مسلمانان د خدای پاک مونږ د خپل نافرمانی نه وساتي. محترم حاضرینو، نن وا ان شاء الله تعالی په یو ډیره اهم موضوع باندې تاسو په وړاندې د قرآن کریم او د احادیث او مبارکو پرنا کې با حواله یو څو لنډې مختصرې مدللې د احادیث پرنا کې یو څو خبرې وړاندې کوم. ډیر په توجه باندې په احترام باندې دا خبرې واورئ، زده یې کړئ، عمل په وکړئ، نور خلق ته یم بیان کړئ. خدای پاک جل جلاله به مونږ او تاسو له ان شاء الله دنیا او په آخرت باندې ثواب راکړي. نن چې کومه نستاسو پوڑان دی زما موضوع دا هغه د یو مزدور د یو ملازم
او د یو خادم چا سره داسي چې بعضی خلکو سره په پیسو باندې خادمانی تنخواه ورکي، چا سره ملازمی څوک ورته ملازمی، چا سره مزدورکاری دا د هغه ما تحتی پیسې ولورکي. نو عام طور زمونږ او ستاسو په معاشره کې دغه خلکو ته لږ داسې په کم نظر باندې کتای شي. نن با د مزدور چې څه حقوق دي او د ملازم چې څه حقوق دي او د خدامو چې کوم خدمتگار خلق دي، خادمان دي، د چالان دي، د چا ما تحتی، د اغیم څه حقوق شتا. دا معاشره کې چې دغه طبقه ته خدای د مکه څوک په کم نظر باندې ګوري، یا اغوی دا سوچ او فکر او ګمانی چې زدغه انسان لا پیسې ورکوم، ما تنخوادار دی، زما ما تحت زولا د میاشتې څه مقررې پیسې او تنخواه دي، لہذا ګوندې مال شریعت حکم را کړی دی چې بس زت سور تیاما که د هغه انسلټ او بے ادبی کړما، که هغه ته سپک نظر کړما، یا هغه په کم نظر باندې ورته ګورما، یا ماته د انسان په شان تنخ کاری د یو حیوان او زناور په حیثیت باندې خلک ورته ګوري او بی عزتۍ ورکوي او خبرې ورته کا وغیره وغیره. زمونږ او ستاسو په معاشره کې دا ډیره سپکه خبره ده، دا ډیره د الله او د هغې رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبره ده. قرآن کریم کې او په احادیث مبارکو کې د هر انسان حقوق رب لا یزال او رسول الله مبارک بیان کړی دي. څنګه چې د یو خاص انسان، یو پروتوکول والا انسان، یو پیسدار انسان، یو نیک او بالدار او حاکم او افسر انسان هغه ځان د پاره حقوق منی چې په دین اسلام کې زما حقوق دي، هغه به تاسو خامخا فالو کوئ، هغه به پامال کوئ نه. نو دغه خلکو ته زیاما چې څنګه چې تاسو خپل حقوق په اسلام کې ګړئ، عمدغه رنګي حقوق بلکې د ستاسو نه زیات حقوق الله جل جلاله هغه خلکو لم ورکړي دي چې کوم خلک د ستاسو لاندې او ما تحت کار کا، چې هغه ته مزدور ویل کېږي، ملازم او خادم ورته ویل کېږي. هیڅوک د رسول کریم آقا علیہ السلام مبارک نا په انسانانو کې لوی کېدای نشي، نه د دنیا په لحاظ باندې او نه د آخرت په لحاظ باندې. په انسانیت کې، په دنیا او په آخرت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مقام او مرتبه او شان او عظمت دی، کوم رفعت دی، کوم ثواب رب لا یزال او خپل مینه او محبت یې ول ورکړی دی، نه په دنیا کې چاله ورکړی دی او نه رب چاله په آخرت کې ورکوي. نن به مونږ هغه ګورو مبارک چې لاندې ما تحت خلکو سره یې څه سلوکو، ملازمینو سره، خادمانو سره، مزدورکار سره رسول کریم آقا علیہ السلام مبارک څه سلوکو. پکار دا چې زمونږ او ستاسو مسلمانان په معاشره کې دا معاشره دا زمونږ او د ستاسو په شریکه باندې یو کور دی. په دې کې هر قسمه خلک، څوک به د مال په لحاظ باندې خي، څوک به کمزوري،
څوک به داسې کسانی چې هغه به پیسې ورکوي په کار باندې، څوک به داسې کسانی چې هغه به پیسې اخلي په کار باندې. دا معاشره دا د زما او د ستا د یو کور مثال دی. څنګه چې زما او ستا په کور کې بعضې کسان پیسې ګټي، په بعضو باندې خرچ کوي، د هغې د حقوقو خیال ساتي. همدغه رنګې که په معاشره کې زما او ستا کمزوره انسان دی، مال په لحاظ باندې، دنیا په لحاظ باندې، بدن په لحاظ باندې، پیشې په لحاظ باندې، کار روزگار په لحاظ باندې، په کار ده چې هغه خلک چې هغوی له خدای پاک وس دس ورکړی دی چې دغه خلک په معاشره کې دغه کمزوري کسان ځان سره راوچت کا. اسلام ردی تلقین ورکوي، نه دا چې ته د هغه تذلیل وکړې، ته د هغه بېعزتي وکړې، نه دا چې ته هغه ته سپک وګورې، نعوذ بالله ځان نه ورته کم وګورې. ځکه دا یاد لره د خدای پاک جل جلاله په نیز باندې څوک بهتر دی؟ رب لا یزال نه ما سوا. دا هیچ چاته هم پته نه لګي. هغه عام کس کېدی شي، غریب کس کېدی شي، محتاج او فقیر کس کېدی شي، یو مزدور او غریب کس کېدی شي، یو خادم او ملازم کس کېدی شي. دا یاد لره دا ضروری خبره نه ده چې دا رب لا یزال دا صرف د علماو دی یا صرف دا د نیکانو صالحانو دی. رب لا یزال د زمونږ او د ستاسو ټولو رب دی. رب لا یزال زمونږ او ستاسو په ټولو مهربان دی. رب لا یزال زمونږ او ستاسو په ټولو خیر ښېګړه باندې خوشحالګي، انسان نه خوشحالګي په دې باندې. ځکه حضور مبارک فرمایي ان الله تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی علیہ السلام مبارک میں فرمائی رب ستا شکل تنو گوری، رب دستا مال تنو گوری چې دا انسان څومره مالدار دی، دا انسان شکل او صورت نه څومره ښایسته او خوږ دی. خدای پاک جل جلاله ججمنٹ په دې باندې نه کا. ای به یو انسان ډېر ښایسته وي، یو انسان ډېر زیات مالداری، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رب چې ججمنٹ کا، دا رب چې څوک ځان ته نږدې کوي دا یې په څه شي باندې کا؟ نبی علیہ السلام فرمایي ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رب چې تا په ځان باندې ګرانۍ او مینه سره کا، رب ستا زړه ته ګوري او ستا نیک اعمالو ته ګوري. نبی علیہ السلام ستا دې ځای ته ګوري چې ته څنګه ته څومره تورې په دغه ځي او ته څومره سپینې په دغه ځي. دې ځای ستا د څومره خیر سوچ او فکر دی په دغه ځي کې او څومره شر نه ډکې. ستا رب دې ته ګوري، ستا رب دې ته ګوري چې دی ماته نیکي دا په کومه طریقه باندې کا، څومره په اهتمام باندې کا، په شوق باندې کا، په مینه باندې کا. نو رب لا یزال چا شکل ته نه ګوري. رب لا یزال چې تور دی او سپین دی او فلان دی او دا دی، رب لا یزال د چا نسب او د چا خاندانی بیک ګراوند ته نه ګوري چې دا مالدار خلک دي. رب د چا مال ته نه ګوري. دنیا کې خو بېشک هم دغه خبره ده چې څومره چا مال لري دومره زما او ستا په ذهن کې معزز دی، څومره چې غریب دی دومره ذلیل دی، دومره سپک دی. ځکه انتخاب د دغه موضوع مانن او چې دا فقیر خلک، مزدور خلک او دغه لیبر خلک، دا ملازم خلک، دا خادمان خلک، دا هم د رب لا یزال بندگان دي. کېدای شي ظاهري صورت بیا ستانه ښایسته نه او ظاهري مال بیا ستانه ډیر نه، خو چې حضور مې فرمایي که نه چې رب دغه دو خبرو ته نه ګوري. کېدای شي چې رب څه ته ګوري چې عمل او زړه یې دی. کېدای شي ستا ملازم، ستا ماتحت، ستا مزدور، ستا خادم نیت هم دستا نخی او کېدای شي نیکی هم دستا نخی. بیس پتہ نه لري. نو تانه څه شو؟ ستانه بهتر شو. نو خلق د بهتر قدر کا، خلق د بهتر احترام کا.
مونږ او تاسو په ذهن باندې دا یو تنخوا سوري بس چې زه له تنخوا ورکوم ډېر زما ګوره د یاد لره سلوک چا سره کړل دا په دوه قسمه باندې دي یو سلوک دی حاکمانه سلوک او یو سلوک دی برادنا داسې سلوک دی چې زما او ستا رورولي مسلمان معاشري فرد تب هیڅ کله کمزوري سره مزدور سره حاکمانه سلوک بنو سره کړی راځي حضور مبارک لمبوزم داغه زمانه لا داغه احادیث لا چې حضور مبارک څه فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم او بیا ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا هغه طرز عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث دی دا حدیث واوري صحیح ستو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې دا بعضی کسان مسلمانان خدای پاک دستا ما تحت کړی دي ټیک ده ستا لاندې راوستلی دي ته تنخوا ورکی ته پیسې ورکی ستا مزدور او ملازم نه خو حضور مبارک څه فرمای دا په ظاهر باندې دستا ما تحت خو سلوک به د خپل رور په شان تکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رور په شان سلوک او بیا څه فرمای ګوره تر دې پورې ما استاد ذهن خوده ته بالکل جوړ نه دی بالکل حضور مبارک په حدیث کې حکم کا څه فرمای څنګه خوري په خپل باندې دا سه په خپل دغه ما تحت رور باندې خوراک کړي چې څنګه اغوندي دا سه بیا په خپل مزدور رور باندې اغوندي لباس خوراک پیغمبر علیہ السلام فرمای چې ستا او دستا ما تحت په خوراک کې به فرق نه ستا او دستا ما تحت په لباس کې به فرق نه یو شی به حضور مبارک فرمای په حدیث کې وی چې کتا روټي ته ځان سره کې نه ولی دغه روټي ته لپاره تیار کړه ډیر په اور باندې ګرم شو ډیر یا لاسونه ګرم شو ډیر یا بدن ګرم شو ډیر تپش اورته ملاو شو حضور مبارک فرمای کتو عام یو خبره پکې دا کړه دا کتو عام نکمږي ځان سره په درستخان باندې کې نه ولې رسول ما او تا په شرمګو چې بیا بخلګي چې مالکم ناشته او نوکرم ناشته حالانکه محبوب علیہ السلام فرمایي ک تو عام نک کمګي ځان سره درستخان باندې کینوا څنګه چې خوري هغه سه پخرا څنګه چې اغوندي هغه سه په اغوندا او بیا تر ایوان تر دی پورې اخر پورې څه فرمایي وی چې ک تو عام د کمیده بعض وخت دا یو کس تو عامي حضور مبارک فرمایي ک تو عام د کمیده چې ځان سره کینو ما کم بشي وی چې خیر دی پلاس کې یو دوان وړای ولا ورکړه خو خالی ځان نمو رخصت کو نبی علیہ السلام دوان وړای راغونډ کړه او پلاس کې ولا ورکړه چې دا اوخره پلار باندې اوخره خو خالی لاسیا چې هغه کې دا احساس پیدا شي چې الحمدلله زچا سره یم هغه زما رور دی برادرانا چې کوم سلوک دی ما سره ان دی حد پوري کې نه وزن سره څه چې اغوندي په دې واغوندا څه چې خوري په دې اوخره ککمګي په لاس کې یو دوه لقمه اغله کېدا خود سنا څه احساس اغله ورکړه چې زستا ته په درون نظر باندې ګورم دا د حضور مبارک او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد دم ډیر عجیب حدیث دی په مسجد نبوي شریف کې حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ مبارکه کې با یو سیافام دا د حبشو د قبیله دغه ته سیافام ویل کېږي د تور رنگ والا تک تور رنگ والا یو زنانه بوا تاسو ګورئ حضور مبارک مزدورکار سراو خادم سرا امام الانبیاء بیا امام الرسل او بیا پر رسولانو کې اولو العزم امام اولو العزم د اولو العزم انبیاء او امام حضرت رسول الله مبارک نن بڅوک ځان ته پڅ شي باندې غټوي په لباس باندې او په عزت باندې او په گاډي باندې او په پیسو باندې زما حضور مبارک فرمایي چې رب لا یزال زما له دنیا او د آخرت د خزانو چا بیان را کړی
د ټولو خزانو مالک رب لا یزال څوک ګرځولی دی؟ رب لا یزال رسول الله مبارک ګرځولی دی. اعطیتو خزائن الارض، زما له د ځمکو خزانو چابیانو رب لا یزال را کړي دي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې دغه سیافام زنانه وا، خدمت به کدا، جمعات به پاکاوه، ملازمه وا، خادمه وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څورځ تیر شوي، صحابه کرامو ته فرمایي چې حدیث مبارک دی مسلم شریف چې ما هغه زنانه نخکاری، هغه سیافام، هغه تور رنگ والا زنانه دلته خادمه و ملازمه و، دلته بیا چره راتلا او خدمت به ک. صحابه کرام ورته فرمایي یا رسول الله مبارک هغه وفات شوی ده، وفات شو او مونږ تعالی تکلیف او زحمت ارنک جنازم په وکړه او دفن هم کړه، هغه وفات شوی ده. چې رسول الله مبارک ته کله دا خبر وکړه، نبی علیہ السلام ډیر خفه شو او صحابه کرام ته فرمایي چې دا مبارک چې وفات شوا ملازم سیافام، تاسو زه خبر ولې نکړم؟ ورته فرمایي تاسو ما ته ولې ونوي چې دا خادمه دا مبارک وفات شوی ده؟ صحابه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام مبارک به غصه شو، صحابه کرام به خاموش شو. چې کله خاموش شو نبی علیہ السلام په خپل جواب کا ورته یې چې خا ما ته پته ده تاسو دا زنانه عام ګڼله، سیافام وکنه د تور رنگ والا وا، د حبشو قبیله وا، دلته براتلا او خادم وا، ملازم وا، تاسو کم ګڼله، په کم نظر باندې ارتکاتون؟ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو نه خبر کړی، ورته یې چې ډیر زیاتایم کړی صحابه چې ما تم نه ویلی بدوی باندې. او داغه نه پس ورته څه فرمایي؟ شابه مخ کې شیماته قبر وخی، قبر یې چرته دی، کوم ځای کې دفن کړی ده؟ صحابه کرام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې بذات خود مونږ سره د درې ورځې بعد روان شو او دغه ملازمه او دغه چې التبراتله خادمه قبرم ورته خو ده چې پیغمبر علیہ السلام مبارک په قبر باندې ودرېده، صفونه یې جوړ کړو، نبی علیہ السلام مبارک په قبر باندې جنازه وکړه. ځکه نبی علیہ السلام ته دا پته وا، فرمایي کنه وی چې چې په چا جنازه وکړم، نبی علیہ السلام فرمایي رب یا قبر د نور نه ډکې، نور نه قبر ډکېږي. راغی خپل اند نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو درې ورځې بعد په هغه سیافام زنانه باندې جنازې مونږ کړی دی او بیا صحابه ته ویلي دي چې تاسو با دیگر چې کوم دا فقرا، دا غربا، دا مساکین، دا محتاج کوم خلق دي دا یاد لرئ، دغه ته تکلیف ورسی، فدګي وشي، بل څه خبره خام ما خبره وای، زما ته یو ځل وینا کوي، داغه نه پس به د دوی کفن دفن جنازې داغه اهتمام کړي. حضور مبارک چې کوم زورنه په مزدورکار باندې او په ملازم باندې ورکړي دا دومره زوین زورنه شاید چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امیر کبیر انسان د پاره نه کړي، دا یاد لرئ. ولی ځکه حضور مبارک ته دا پته وا چې په معاشره کې دغه خلکو ته خلک کم ګوري، دغه خلکو ته خلک کمزوري ګوري، سپک ورته ګوري. ځکه عائشه مبارکه زمونږ استاد مور مبارکه عائشه صدیقه طاهره زاهده عابده رضی الله تعالی عنها هغه مبارکه فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لا چې یو کس راغی اور توی فرمایل چې یا رسول الله مبارکه زما سره ملازمین دي او زما ما تحتی زما سره مزدورکار دي، یا رسول الله مبارکه ډېر غلطی دي پکې. ګوره مونږ تاسو یو کنه چې غلطی و پکې دا حدیث واوري. عائشہ مبارکه فرمایي دغه صحابي ورته فرمایل ما سره مزدورکار دي، ملازمین دي، زما ما تحتی ډېر زیاتې دي پکې، ډېر غلطۍ دي پکې، ډېر کمزورۍ دي پکې. یا رسول الله مبارک په دغه غلطۍ باندې، کمزورۍ باندې، کوتاهۍ باندې زاوی ته خبرې کړم، بد رد ورته یاما یا رسول الله مبارک آیا زما دا سلوک ټیک دی؟ خپل ما تحسرا دغه چې اغوی زیاتایم کا، نافرمانیم کا، غلطیم کا، قصوروار دی. یا رسول الله زی کله کله پټای وکړم، کله کله سخت خبره ورته وکړم. صحابي رسول تپوس کا زما دا سلوک رویه دغه خلق سره صحیح ده؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم سور ته فرمایي لکه څنګه چې زما واستوي او چې زیاتې کا بیا خو صحیح ده زما واستا جواب دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي صحابي واورا کله چې د قیامت ورځ شي نو چې تفصیل لا خبره لاړه نو پته لګي چې دا کار ښه کار نه دی کله چې د قیامت ورځ شي رب لا یزال با د غلطی او ستا پیټای دا دواړه بر وخلی ورته فرمایي یا به یو په بل باندې زیاتی یا به یو په بل باندې کمی یا به سره دواړه برابرۍ رسول الله ورته فرمایي سی ورته فرمایل کستا پیټای کم وا او د هغه غلطی زیاتی وي رب لا یزال بتاله ثواب درکې خو دویم نمبر ورته فرمایي کله هغه غلطی کم وا او دستا ډانټ بیزتی پیټای زیات وا رب لا یزال بستاله داغه په بدله کې عذاب درکې صحابي ته فرمایي اور ته فرمایي چې دواړو معاملې برابر وا څومره چې هغه خدای وا دومره دستا بیزتی وا نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه پتا باندې او نه پد باندې نه عذاب شتا او نه ثواب شتا بیا سره برابر او اخر کې ورته فرمایي چې دعا کړه چې ستا پیټای کمی او د مزدور غلطی زیاتې ورنا که د مزدور غلطی کم وا او دستا بیزتی زیات وا رب لا یزال بد پدغه زیادت بیزتی باندې جهنم لبوزی ورته فرمایي چکلې دا تفصیل ورته وکړه عائشہ مبارکه فرمایي چې دا صاحب حضور مبارک مجلس نه روچت شو او چې دا سر یا داسې اوخزاو او یې فرمایل چې خدایا دا خو ډیره ګرانه ده خدایا دا خو ډیره ګرانه ده دا خو ډیره ګرانه ده دا هغه الفاظ یې دوهرا وکړه او چې کله مخ کلاړ وی چې دا صاحب بیرته را واپس شو نبی علیہ السلام لراغه ورته فرمایي چې قربان دا خبر ډیره ګرانه ده که قیامت پورز باندې مزدور اغزما چې کوم بی عزتای کړي کدا زیاتو او زما دا کمو او زما پیټای زیاته وا دا بیا ډیره ګرانه ده یا رسول الله تګوا اوسا چې زما څومره ملازمین غلامان دي ما ټول د الله د رضا لپاره آزاد کړي دي ورته زبنن نفس یو کس خپل ځان سره ما تحت نه ساتم ورته فرمایي دا خو ډیره ګرانه خبره ده دا خو ډیره سخته خبره ده په خپل انده دا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د زبان زکا د ابن ماجه شریف حدیث دی بعضی کسان دا لیبر او دا مزدور غریبانانو په کور کې چې مزدوری ونکا بیګاله دا غوی په کور کې خوراک نشتا بیګاله دا غوی په کور کې رزق نی اسکاک نی دا نور بندوبس خو پرې چې جو هغه سبق د ایجوکیشن دی او تعلیم نه د خپل بچو بیا صحت ته او اخو اسم دا غریبانان سنات باندې زندگی او وخت ور سره تیری خو هغه خوراک تی ضرورت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه فرمای چې تاسو مزدور بوت مزدوریلا سکار په هغه باندې کړی نو دو خبرو خیال خامہ خساتی پیغمبر علیہ السلام فرمای یو سره اول مزدوری ټاکای دا سمورته چې زت راشاو بیا په اخر کې ګورو کې دی شي داغه په سوچ کې 50 روپۍ او ته اغله 10 روپۍ ورکړي کې دی شي د هغه په ذهن کې 0 روپۍ اغله ته 800 روپۍ ورکړي دا سه خو ماشاءالله څوک شته نه دی چې هغه په ذهن کې 0 روپۍ او څوک له 1500 روپۍ ورکا او خوشحال شي خو زمونږ استادو د مزدور نم لاندې کم سوچي په پیسو کې نو ځکه حضور مبارک فرمایي زړه ته به تکلیف ملاوي شي نبی علیہ السلام فرمایي حضور مبارک فرمایي زما مزدور امتی له تکلیف دا ول مور کوا تکلیف مور کوا اول ور سره د پیسو خبره وکړه او بیا څه فرمایي اعطل اجیر اجره قبل ان يجف عرقه نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا کله ار سره کار وکا او فارغ شي نو د خلی او چې دو نه مخ کې د هغه په جیب کې د هغه کار مزدوری واچو نبی علیہ السلام فرمایي ټال مټول نه کار ماخلا دا سه مورته چې ز سبا راشه او نن فلان دا سه دی دا چې نن تا نه دا پیسې اخلي کنه دا کور لا هغه ضروری سامان په اخلي چې هغه نه خلاصای نشته کنن دا پیسې وی نوړي
نن داغه په کور کې وړه نشتا. هر څوک ستا غوندې صاحب ثروت نه، هر څوک ستا غوندې صاحب مال نه چې زما او ستا په کور کې د میاشتو میاشتو راشن پروتي، که د چینې بورۍ راو، که د وړو بوجۍ راو، که داسې نور دي. دا خو خدای پاک جل جلاله په زما او پتا باندې انعام کړی دی، یو قسم له نعمت دی. هر څوک داسې نه دی خپل ګمان به په بل باندې مال په لحاظ باندې نه کړي. دا مزدور دی، دغه نن مزدوري والله چې هغه اونکه د هغه په کور کې نن خوراک نشته، د هغه په کور کې نن چینی او وړه نشته. نو دی وجنه حضور مبارک می فرمای تاسو د خولې د عرق د اوچېدو نه مخکې خیر د کې یو 100 روپۍ 100 روپۍ راغله دلجویۍ لپاره زیاتې ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا د هغه مسلمان لپاره نورم بهتره خبره ده، انسان پاغه باندې خوشحال شي. او ګوره تر دې پورې بعضې وخت کې مزدور مجبوري او بهر ته هغه سره د کار خبره وکړي په 100 روپۍ باندې، خو هغه ته د کار د نوعیت پته نه لګي چې دا څنګه کار وي. خو چې هغه کله کور ته راشي هغه وګوري دغه مزدور ته هغه کار ډیر سخت ورته ښکاره شي ګران. دی بابت کې پیغمبر علیه السلام حدیث فرمایلی دی، یو شي حالت پیغمبر علیه السلام بیان کړی. حضور مبارک فرمایي چې کله ته مزدور راولې او هغه کار مزدور ته سختی ټیک ده چې ارته ویلي چې زه کړم او زه کړی شم او 100 روپۍ تا خبره کړي، ما او تا څو کړو، ما او تا ورته په کورسۍ کې ناست یو، ما او تا په کورسۍ کې سوري ته ناست یو او خره ته پته لګي چې دا کار په ده باندې لږ دروند دی، لږ زورور دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا ستا رور دی، فانهم اخوانکم، دا ستا سرونه دي. نبی علیہ السلام فرمایي کورسۍ پرېږده راوچت شه، خدمت ورسره وکړه. پیغمبر علیہ السلام کار ورسره وکړه، گاړی لسګاړی ورسره واخله. بلچا مونږ او تاسو یو چې بیا مولا پیسې ولې ورکړي، پیسې ولا ورکړي، نو تا پیسې څومره ولا ورکړي؟ ولی حضور مبارک دا خسته خبره ما او تا ته نه را یادګي او ما او تا به ثواب حصول او د هغې ګټل ما او تا به کېدی شي، ورته بیا ضرورت نه نو دی وجنه مزدورکار دغه خلک ناست دي. دغه خلک چې کله په اجرت باندې راولي، دغه خلک چې کله په پیسو باندې راولي، سپک مور ته ګوري، کم مور ته ګوري. ها شکر ځان سره وباسئ چې خدای پاک جل جلاله نن زه هغه انسان جوړ کړی یم چې په کار پیسې ورکولی شم. دا بشک د الله جل جلاله نعمت دی، خو چې دا چاله پیسې ورکوم دام د رب لا یزال بنده دی. که هغه کار ورته سختو، حضور مبارک فرمایي په کار کې ورسره مصروف شه، پیسې تر مه کموه. مونږ او تاسو بیا 1200 روپو نه 200 روپۍ کمې کړو چې 200 روپو ورسره مار سره کار وکړه، نه پیسې ول ومغه ورکړه، خو په کار کې ورسره اخته شو. هغه که تا منع کوي بعضې وخت کې مزدور کار وایي چې خیر دی ته کښېنه، تور ته وایي چې خیر دی زما د کور کار دی، زما ترورې زه ستا رور یم اسلامي، هېڅ خبره نه، ډېره دلاسه ورته میلاو شي. نو دا د زما او ستا د معاشرې فرد دی، مسلمان فرد دی. دې ته سپک نظر دا ګناه کبیره ده، کم نظر دا یاد لره، کوشش ور سره کړه د پیسو هلپ. او په اخر کې اخرنه دا حدیث ارتیام دام واوري، دام خسته حدیث دی. عبد الله ابن عمر نے روایت دی، صحیح ستو حدیث دی. عبد الله ابن عمر فرمای پیغمبر علیہ السلام مبارک سره ناستما، یو بل صحابی رسول راغی، حضور مبارک نے تپوس وک یا رسول الله مبارکا مزدور سره زی څومره گزاره ور سره وکړم چې هغه څومره کوتاهي وکا، یو ځل دوه ځل درې ځل ملازم سره خادم سره زور سره څومره سلوک وکړم. یو ځل یې تپوس وکړه پیغمبر علیه السلام نه، حدیث کې الفاظ دادي سکت رسول الله، پیغمبر علیه السلام خاموش شو. بیا یې تپوس وکړه حضور مبارک بیا خاموش شو. دلته ته یو نقطه بیانومه، کو څوک دا وایي چې حضور مبارک نه چې یو ځل تپوس وشو خاموش شو، بیا تپوس وشو خاموش شو، 3 ځل حضور مبارک. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کوم جواب په 4م ځل باندې ورکړی، دا جواب پیغمبر علیہ السلام په اول ځل باندې څه نور کاوه، په دې ځان پوه کړی. دا یاد لره کله چې حضور مبارک نه پوښتنه شوې ده او حضور مبارک په هغې کې یو ځل دوه ځل درې ځل خاموشۍ اظهار کړی دی، دا دی وجې نه چې حضور مبارک جواب نشو ورکولی، دا دی وجې نه چې دا صحابي پوهیږي چې دا سوال د ستا د الله په نزد باندې ډېر اهم سوال دی،
اهمیت ثابتې پیغمبر علیه السلام ځکه حضور مبارک سکتا دویم ځل سوال وشو سکتا دریم ځل سوال وشو چې زه مزدور سره څومره گزاره وکړم سکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام درې کرته خاموش شو څلورم ځل پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وشوه حضور مبارک سور ته فرمای اے صحابي ک 70 ځل کوتاهی وکا او یا کرت زل کوتاهی وکا تب هغه سره او یا کرت زل گزاره کړي ورته فرمای پسلو او دا او یا تعداد پیغمبر علی السلام په حدیث کې دا او یا تعداد یا مراد نه دی دینه مراد دی کثرت ډیروالی یعنی څه مطلب یعنی کډیر ظلم کوتاهی وکا ډیر ظل کوتاهی وکا تب هغه ته سینا مونږ استاد ورته کام چورې او ته ټیم زیات ضایع کې او ته کار نشي کړای پاګه باندې دا هغه حوصله شکنی کوي پاګه باندې دل ازاری کوي ګوره حضور مبارک څومره خسته معاشره ما او ته خودلې دا ک 70 بار غلطي وکا تا هغه ته سمیا خپل ځان خو چې کرول ځل د الله نه فرمانی وکړم نو خپل ځان د بخله خوخ دی او خپل ځان د مغفور او مرحوم خوخ دی چې بس الله ما وبخي ګوره حضور مبارک په خپل باندې انس صحابي دی دا ملازم او خادم او پیغمبر علی السلام غوند شخصیت آقا او مولا دی انس ابن مالک فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کار پسې ولګلم او چې دا پلانکې خدمت وکړه انس ابن مالک فرمای ما ته پته وا حضور مبارک سره لس کاله ما شویو قسم په خدای چې په لس کاله کې ما ته حضور مبارک دا نه دی ویلی چې دا کار د ولی کړای یا دا کار د ولی نه کړای ما نه دا تاسو نه کړای ما ډېر کوتاهی کمزوري بکړي خو حضور مبارک ما ته دام نی ویلی نو ما ته پته و چې شفیق پیغمبر دی وی چې زی یو کار پسې ولګلم ما شوم ما وی چې پلار کې رالم د مدینه منورې پلار کې نو انس ابن مالک فرمای چې ما شومان لو بکړه لوبا وی چې ما زړه کې وی چې مړه کار به بیا وکړي د حضور مبارک ما شوم راشه په کیل کود کې مشغول شمه شومان دی وی چې رالم او خپل ځان ما په کیل کود کې مشغول کا حضور مبارک وی چې هغه کار را نه پاتې شو تر دې پوري چې زکیل کود کې مشغول ما انس ابن مالک فرمای رسول الله په خپل باندې راغی را روان دی ماته هیڅ نه وی صرف وی چې دغه چټنی ونی وم دا ماشوم او دا سه مخ یې ما غرواړه وی چې ماته وی چې ما خیال زما غ کار نه هیر دی زما غ کار دونک وی چې ما ورته فرمایل یا رسول الله یاد را تر نه هیر نه دی خو ما وی چې ما شمانو سره بلک شغل وکړم وی چې حضور مبارک ماته وی چې تخپل شغل وکړه دغه کار پسې ز په خپل باندې زمرته مونږ تاسو میاشت پوره شي 2000 روپے تر کټ کړ زما پلانکې خبره یره ته ډیر زیات سسته یو ته په کار کې پلانکې کړی او ته دا کړی ام انسان دی انس ابن مالک فرمای ما ته حضور مبارک هیڅ نه دی ما ته وی چې خیر ده ته ځان مشغول کړ د کار پسې ز په خپل باندې زما استاد بلا سو په خې ماته شي کیو شایم ځان په خپل باندې راو زما استاد حضور مبارک سره چرته مقابله نعوذ بالله کوي چا به ور سره وشي ک ولی دی ک نبی دی ک عاصی دی ک عام دی ک خاص دی اچام رسول الله مبارک سره په حیثیت کې مقابله نه کوي حضور مبارک سره نه ورته ویلي دا تعلیم دی او په اخر کې دا خبره علامه ابن عساکر دا غيو حدیث ارتیام زخپل خبر ختموما عن عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان مبارک نے روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی چې کوم دا مزدوری دا ګوره ثبت شای نه دی څومره فضایل یې مارته بیان کړه څومره احکامات نبی علیہ السلام رویار ته بیان کړه فضیلت یې مرته بیانوم ابن عساکر حدیث ته چې بدی کار باندې اون شرمګي مهنت کړي خپل لاسونو باندې خواري کړي بهتر رزق پیغمبر علیہ السلام فرمای هغه دی چې انسان په هغه کې مهنت کو په هغه کې خلو بس بهتر او بیا څه فرمای نبی علیہ السلام فرمائی چې یو کس ته امام عادل سلطان بادشاہ انصاف والا عادل بادشاہ سرا یو کال جہاد اوکا یو کال ابن عساکر حدیث ته یو کال عادل بادشاہ سلطان بادشاہ انصاف والا سرا د الله په لار کې جهاد وکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای بل طرف ته یو مزدور انسان خپل بچو د پاره حلال مزدوری کا حضور مبارک فرمای چې دغه یو کال د عادل بادشاہ سره جهاد نه د هغه انسان مزدوری د الله په نس باندې بهتر د حضور ډیره بهتر دا سبد عمل نه دی خو دومره قدر کار دی چې دغه مزدور رور کله زما او ستا لاس لاندې راشي
خیر د سترګې ور سره پټوي لګي یو کار بل قرآن وکا یا بکم وکا پیسې ول زیات ورکوي یو 100 روپۍ چې اگر ته وی چې 100 روپۍ ته ول یو 1200 روپۍ 200 روپۍ باندې دستا اڅم نکږي خو هغه انسان ډیر مسائل داسې دي چې هغه ځکه چې داغه مسائل 200 روپۍ دي زما اوستا مسائل چې چا وسی هغه مسائل د 2 لک روپۍ خلک چې په 200 روپۍ باندې به څه شي وشي کنه انسان خپل سوچ کا زما اوستا کار نه پکېږي خو د مزدور کار پکېږي ولی د هر انسان د خپل ذات مطابق مسائل دي هغه به د 200 روپو کاری ستا به دا کار د 200 روپۍ زما اوستا نه مالدار انسان به دا کار د 2 لک روپۍ نو ریساره غمو 100 روپۍ ورکړه 200 ورکړه 100 روپۍ ول ورکړه خدای پاک جل جلاله دا زمونږ استادو د دغه طبقه چې دا معززه طبقه د لیبر زمونږ استاد سرونه دي زمونږ استاد محترم دي الله دې زمونږ په زړه کې ادب پیدا کا احترام دې الله پیدا کا کوم عزت چې دوی لا الله او رسول ورکړي صلی الله علیه وسلم خدای پاک د هغه عزت د زمونږ د استاد په زړه کې پیدا کا سو کوم چې بے وسه تنگ دستا محتاج دي خدای پاک جل جلاله د ډېر فراخه د مال د حال په وی باندې راوستای کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو کرته پر رسول الله مبارک باندې درود پاک وای.